دا د پیر سبا لوی غر د کوه خلوت ورته وایي او به دا ټول تقریبا اوس ختم شو. پخوا دا د دلته نه شروع شوی دا ګوره دا پکې تارکي کاڼي کې دا دې کې دا سورنګان وایي بیا پکې ډزې کوي. دې کې اوس ډېر د کرش مشینان هم لګېدلي او اگر چې معدنیاتو والا دې کې څو پیرې دا بند هم کو ځکه چې دا د هغوی په دغه باندې برابر نه وي کوم چې هغوی ورته هغه وایي چېرې په داسې به بلاستینګ کې او پوره انجینیر ورسره دې سره وي. انجینیر خو دلته کې راشي خو په نشي حساب دی. نو دا ګیر چاپېر وګورئ خشته پټي دي او دا ټول چې دي نو دا تقریبا دې کې د غر شاته چې دي نو اخوا دې کې د کرش مشینان یو شپږ اتۀ لګېدلي دي او د کرش مشینانو سره هغې سره هم هغوی د وخت ډېر ډېر بلاستونه کوي. یو وخت داسې و چې دې کې به دوی په پلکونو باندې او په جبل باندې به کار کولو. اوس چونکې جدید دور شو نو دا ډېر مشینان راووتن به دا غر یې تقریبا را کنټرول کو. یعنې دا ډېر لوی غر په لوی غر مشهور و. دا په لوی غر مشهور او په تاریخي نوم یې کوه خلوت دی. خو بس داسې شو چې معدنیاتو والا او مالکان ملو شو لیز والا او بس د دې بلکل جړې ویستې. ډېر کاڼې د دې نه دې سیند کې وغورځېده دغه یې وواله بندونه یې ډېر چاپېر ووال هغه سیند لړو. بل دا دی چې په یو وخت کې به دې ته خیرآباد ته به تلو او خیرآباد کې به ته چپس جوړېده او بل دلته کنډرو ته به تلو هغې ته به سپین کاڼې وې. هغه سپین کاڼې چې و هغې نه به چونه جوړېده او ماربل پکې و خو پکې ډېر لږ و خو د زیاتر به چپسو ته تلو آبادۍ ته به تلو. او اوس چې دی نو اوس هم دا زیاتر چې ځي نو دا دی دغه ته ځي دا کوم سیند ته چې غورځېږي آبادۍ ته اوس ډېر کم ځي ځکه آبادي اوس ډېره ګرانه شوه. دا اوس تقریبا دا کاڼې میلاویږي څه دوه نیمې سیکړې چې دا ټرالۍ سره برابري نو دا اوس په 8000 روپۍ دلته میلاویږي دا وړي لوکل داسې ځکه چې هلته پټرول هم پې ګران شو لیز پرچه ده پې اکسایز پرچه ده پې او تحصیل ټیکس دی پې او د کاڼي د خپل درنګ خپلې پیسې دي د مزدور پیسې دي د ډکولو لوډ آن لوډ نو د هغې دلته کې هغې ځکه اوس پیسې ډېرې شوې او څه وخت کې دلته کې دې کې تورې ګټې وې نو په دې کې به دا تور بوتان هم راوته. دې کې به چا چیلې سره ولې چې کار کولو ډېر زیات بوت خو پخوا چا اغېشتو هم نه او داسې چې ډېر اهمیت یې نه و. اوس ورپسې خلک خپل کورونه کني د زنګ دې کلي کې اوس هم ډېر شي ډېرو خلکو ورپسې خپل کورونه وکنسته مقبرې ورپسې وکنستې او ډېر ګران ګرانې خرڅوي او دا د غر منظر دی. څه وخت داسې و چې دې ته به څوک خواته نه ورتلی به ورته نه شو دومره اوچت و. هغه دا دی چې په ښکته روان دی نو وتكون الجبال كالعهن المنفوش لکه دا مالوچو غوندې به وي دا غرونه والوځي. نو که تاسو چېرته د دې نظاره وکړه چې دا کله دې کې بلاستینګ کېږي خاص کر دې 1201 بجې ټایم کې نو چې دې کې کله بلاستینګ کېږي نو که تاسو وکتل نو دا کاڼي په ډېر اوچت اوچت ځي نو مکه سړي ته قرآن شریف هغه آیات را آیات شي چېرې قیامت ورځ راشي دا غرونه به داسې الوځي لکه د مالوچو غوندې بس هغه د مالوچو غوندې رواني نو بس خلکو قیامت ورځ ته زما په خیال چې دغه پرې نه خو او بس په خپله ټول غرونه ختم شو. ځکه زنګ کلي کې چې دی نو یو دا غر دی کوه خلوت دی ته وایي او دغه لوی غر ورته پښتو کې وایي. نو داسې دي چې دا هم تقریبا ختم شو. بیا دلته کې یو د ګنجې ترکې بیا ورته وي وړوکې غر بیا ورته وي ای کې ماربل و نو تقریبا هغه هم ختم شو. او بیا بل زنګ یو د پیرانو غر دی نو نه خو کاڼې نه شي وړی ګیر چاپېر ته آبادي د کلک کاڼې دی او بل داسې دی چې یو سرسیپا د هم غر دی خو وړوکې غر دی هغې کې ملکیت زنګ دی خو داسې دي چې کې وړوکې کاڼې او خاوره ډېره زیاته ده او نور پکې دومره دغه نشته غټ کاڼې پکې دی پوست کاڼې دی پکې خو هغه بند لیز هم نه دی. دې په وجه دا د دې غر پس منظر دی. دا ډېر لوی غر او دا سلسله چې ده نو دا د زما په خیال دغه کراکورم والا چې دا د دغې سلسله ده د دې غرونو چې کوم د افغانستان نه راغلي یا دغه غرونو نه راغلي نو دا هم د هغې یو سلسله ده. او دې کې شاته چې دي هغه دې د پاسه پخوا که تاسو ګورئ که زوم کېږي دغه کمره غوندې ښکاري په دې کې ټاور و انسټاون والا
او هغه چې دی نو اوس ختم شوی دی او د غر شاته ډېر زیات کرش ماشینان دي. نو کرش اگر چې د تولاندی ډېر مشهور دی خو بیا هم دلته نه نږدو خلکو ته پریوځي نو بس دا دلته نه وړي د کرش ماشینان او آبادۍ ته هم تیځي او د سیند ته اوس چې دا کوم بندونه وایي پوشتونه حفاظتي پوشتونه هغه یې کې ډېر پکار شو او دغه چپسو کې ځي او د چونې هغه پکې ډېر لږ و ابه په ځای ابه ټایم ډېر ګران خرڅېدو هغه صرف دغه د خان کاکا درنګونه هغې کې به لږ راوتو او هغه به چونې ته د چونه به ترې جوړېده د کابل ریور ته به تلو.